کې نه وي. نو چې کله دا بیمارۍ د معاشرین ختم شي نو ډیر مشکل به حل شي. خو وختن په وختن دا مسلې سیوا کی. نو یو د هغې نشونه د شرابو نشه ده. دا یو عظیمه نشه ده او خطرناکه نشه ده. اسلام د دې نه سخته منع کړې ده. اولا اسلام په دې باره کې لږ داسې اسانۍ نه کار واغسته، بس صرف دومره یې ویلې چې فیهما اسم کبیر و منافع للناس، یعنی دې کې څه ګناه کار هم دی، ښه کار نه دی، خو لکه منافع هم پکې شته. بیا دویم ځل حکم راغی چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، د مانځه په وخت کې نشې مه کوئ. یعنې نشې په حالت کې مونځ مه کوئ. چې کله تاسو نشه کړي مونځ ته ودرېږئ ګډې وډې به ویئ. د دې نه فسم عمر رضی الله دعاګانې کوله چې اللهم بین لنا بیانا شافیا، اللهم بین لنا فی الخمر بیانا، یا الله په شرابو کې مونږ ته داسې یو واضح بیان راولېږه، تسلي بخش بیان مونږ ته وکړه. څه وکړو شرابو متعلق صحیح حکم خو مونږ ته رانغی. یو ځای کې وایي چې ګناه هم پکې شته، نقصانونه هم پکې شته او پیتې پکې شته. بل ځای کې وایي چې د مانځه په ټیم کې مس کوي. یا رب العالمین اللهم بین لنا بیانا شافیا، یا الله مونږ ته داسې واضح بیان راولېږه. نو رب العالمین د آیات نازل کړ چې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اخر کې وایي فهل انتم منتهون، تاسو منع کېدونکي نه یې، نه منع کېږئ. یعنی د دې معنا دا انتهو خلکو منع شئ د دې کارونه. نو صحابه کرامو آواز وکړو، عمر زه هم پکې و، عمر زه آواز وکړو انتهینا یا ربنا، انتهینا یا ربنا، ای رب اوس موږ منع شو، اوس منع شو، اوس منع شو، موږ به نور شراب نه څښو. د دې حکم د صح حکم نه پس په مدینه کې دا لوښي موښي د کوڅو کې واوړېدل، حتی د یتیمانانو لوښي چې کوم ذخیره شوي هغه ټول واوړېدل، ختم، شراب حرام. هغې نه پس کوم صحابي شراب نه دي څښي. بیا که چېرته کوم چا داسې غلطۍ کې کمزورۍ کې څکلي دي هغې ته سزا میلاو شوې ده. د وجې نه احادیثو کې راغلي دي د الله نبي له یو کس راوستله شراب یې څکلي، د الله نبي حکم وکړو اضربوه ویې وهئ. نو صحابه وایي فمنا الضارب بيده وضارب بنعله وضارب بثوبه، چا په پیزار وهل شروع کړه، چا په لاس وهو، چا په کپړو وهو، د څادرونو خلک سړی شروع سړی وو. وایي دا شی حرام دی چې موږ چې حرام دی، حرام دی که نه، ولې څکئ؟ صحیح حدیث پرې راغلی دی ان الله حرم الخمر وثمنها، الله شراب حرام کړي. نو چې یو شی اسلام کې حرام دی نو ځان ته وساتئ. دې کې نقصانات ډېر زیات دي. د دې وجې نه یو حدیث کې دا راغلی دی رسول الله فرمایلی دي وایي د معراج په شپه باندې وایي ما ته دوه لوښي راوړی شو، یو لوښي کې پی و بل لوښي کې شراب. وایي ما پی واغست او شراب یې وانغست. وایي ابو جبریل امین راته وویل که چېرته تا شراب لاس کې اغوستی وي او دا دې خولې ته کړي وي نو بیا حدیث کې دا راغلی دي وایي غوت امتک، ستا امت به ګمراه شوی وي. که تا شرابو ته لاس ور وړی وی امت پرې ګمراه شوی، خو تا پی واغسته و خیر سړی او تا خپل فطرت نه کار واغست. دا د فطرت دغه دومره سخت حدیث. یو بل حدیث کې دا هم راغلی دي رسول الله فرمایلی دي د قیامت د علاماتو نه دا ده ډېر زیات علم به کم شي او جهل به دا ټولې خبرې. بیا یو پکې دا ده چې وتشرب الخمر، شراب څکل به ډېر شي، دا د قیامت د علاماتو. رسول الله فرمایي د شرابو څکل به څه شي؟ دا به ډېر شي. دومره سخت احادیث پرې راغلي سړی حیران شي. یو بل حدیث کې دا هم راغلي رسول الله فرمایي من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، وایي څوک چې یو ورځ شراب وڅکي 40 ورځې الله د هغه لمونځ نه قبلوي. دا ګوره دا صحیح حدیث دی. فإن تاب تاب الله عليه، که دې توبه وباسي الله پرې رجوع کوي، الله له توبه قبلوي چې توبه وباسي په صدق باندې. ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایلی دي اوصانی خلیلی، ما تخپل دوست رسول الله وصیت فرمایلی دی، راته فرمایي لا تشرب الخمر، شراب مسکا، فانها مفتاح كل شر، دا د هر شر چابي ده. ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي شراب مسکا رسول الله رته دا د هر شر سره چابي ده. یو بل حدیث کې دا راغلی دی عبد الله بن عمرو فرمایي رسول الله فرمایلی دي لا يدخل الجنه عاق، هغه سره جنت ته نه داخليږي چې کوم نافرمانه د مور خپل نافرمانی کوي. ورپسې ولا مدمن خمر، او کوم شله چې همیشه شرابي جنت ته نشي داخلي ده. دا څومره سختي خبرې دي، دومره سختي خبرې ته بارک راغلي. اوس صحابه کرامو اقوال ته بارک وګوره. عائشه رضی الله عنها فرمایي وای ابو بکر رضی الله عنه د جاهلیت په زمانه کې شراب نسکل. ولې نسکل؟ او اسلام کې خو نسکل
وایي څه کېناستل د دې وجه دا وه وایي ابوبکر فرمایي چې په یو سړي باندې تېر شوم او سړي شراب څښلي نشه کې و او خپل ګندګۍ کې لاس وهه او هغه لاس په خپلې پوزې له راوړ نو بیا فرمایي ان هذا لا يدري ما يصنع ته پته نه وه چې څه کوي خو دی نشه کې پروت په لاره کې وایي هغې نفس ته ویل چېرې دا مرداري زه نه کوم ځکه سړی خو د خپل خود کې سړی نه وي څومره خطرناک شی دی د دې وجه نه یو بل روایت کې دا هم راغلی دی چې ثلاثه لا تقربهم الملائکه درې قسمه خلکو ته ملائک نه نږدې کېږي یو پکې دا کس دی سکران چې نشې په حالت کې وي که د آیسو په نشه کې وي او که د شرابو په نشه کې وي ټولې نشې حرامې دي او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ډېره سخته فتوا فرمایلې ده هغه فرمایلي دي لا تعودوا شراب الخمر اذا مرضوا وایي کله چې شرابین بیماران شي تپوس له مه ورځه بیمار پرسي وله مه کوئ دا څومره سخته فتوا ده او دا خبره دی الکبایر کې امام ذهبي لیکلې ده او به فرمایلی دي لا تسلموا على شربة الخمر په شراب څښونکو باندې سلام هم اچوئ دا د صحابو فتوی دي صحابو ته سختې خبرې کړي د دې وجه نه یو بل صحابي باره کې راغلي دي چې هغه د الله تخفیف د کټ کولو مسله وه وایي چا ورته ویلې چې شراب لږ اوس که لږ نشه کې به نو درد مرد به محسوس نه کړي نو دا خلک ډېر سخت ورته ویل چې ما ظننت ان احدا یؤمن بالله ويشرب شيئا یغیب وایي زه دا ګمان نه کوم چې سړی په الله ایمان لري او بیا شراب وڅکي چې دا عقل دې سره دغه شي کمزوری شي وایي زه په دې خبره دغه نه کوم او امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي که کله د سړي او د ښځې کوب برابر و دواړه په مال کې په نسب او په حسب کې برابر وو نکاح کول پکار دي که نه نو دی وایي چې کله شریف سره سړي شراب څښل نو بیا وایي لیس بکفل لها وایي دا د دې ښځې کف نه دی چې کوم سړی په نسب او حسب کې د یو ښځې سره برابر و او نکاح اوس پکار د چې وشي او شراب اسکل د غازین پر اقدار او نکاح اوس نه کوي د دې وجه نه یا ابن ابي الدنيا دا خبره کړې ده او یو سړی په بل سړي باندې تیر شاغه نشه کړې و او هو يبول في يده نشه د پودروم دا نشه د نایسوم دا ټول نشه خطرناک دي او په لاس کې وې دوی میتیزه کولې د نشه سړي او يغسل به يده او په دې میتیزه خپل لاس وینځو میتیزه شروع کړو خپل لاس یې وینځو لکه سړی چې او دس کوي او دعا یې ویله چې الحمدلله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا وایي ثنا صفت هغې ذات ته چې اسلام موږ له نور ګرځولی دی او اوبې موږ له پاکونکي ګرځولي دي یعنې دا فکر وکړو چې ته اودس کوم خپلې مې تیزو باندې اودس کوو دې ته پته نه وه دومره خطرناک شی نور هم ډېر نقصانات دي دې کتابونه والا لیکلي دي دلته یو بل نقصان یې دا لیکلی دی وایي استلقى سکران على طریق فجاء کلب و یو سړی داسې ستونی ستا پروت و نشي په حالت کې و یو سپی راغی او د ده شونډې څټلې په لاحسه شفتیه سپي وله شونډې څټلې د شراب څکلي و نشه کړې وه وایي دې سړي ورته ویلې چې ستا زامن دې ستا خدمت وکړي او تا دې ورک نه کړي لکه دعا یې ورته دغه یې ورته وکړه که نه د فکر دا څوک زما خدمت کوي وایي فبال على وجهي دې سپري د سړي په مخ مې تیزې وکړلې په دې وخت کې وایي دوی ویلې چې وماء حار ایضا بارک الله فیک الله دې تعالی برکت په دې تا کې واچوي ډېرې ګرمې اوبه دې را په مخ راتوی نه کړلې وایي ګرمې اوبه دې را په مخ راتوی کړلې الله تا کې برکت په تا کې واچي لکه دومره غریب ته پته نه وه نو علماو لیکلي خمر ته خمر ځکه وایي شرابو ته دا عقل ختموي نور هم دې کتاب ولا نقصانات هم لیکلي دي یو نقصان دا دی وایي دې سره د ایمان د ذوق علامه ده دویم دا چې دې سره د ایمان انوارات ختمي دې سره حیا مروت ختمي دې سره عقل ختمي دې سره بدن نفس او مال کې نقصان پیدا کیږي نقصان دغه رنګي دا د رب غضب چې دی هغه ځان ته سړی راکش کوي د غضب الرب ځان ته راکش کوي دا نشه سړی په ګناهونو باندې جرأتمن کوي نشې سړی په ګناهونو جرأتمن کوي او سبب د نیران هم دی یعنې سړی ورته هم داخلي دا ټول نقصانات د کتابونو والا راغستي دي دومره خبره ده چې آیس پوډر دا نشې نه سبا ډېرې عامې دي نو کوشش پکار ده چې خپل اولاد د دې شیانو کنټرول کې وساتلی شي کم اولاد چې آیس نشه شروع کړه یا پوډر وغیره نو تا خپل اولاد د خپله لاسه ورکړه دی هغه ټول عمر دی کوي که هغه ته سپتارونو کې داخلې خو هغې نه پس چې راوځي بیا هم په دې شي باندې وراوړي نو کوشش پکار دی وخت سره اولاد ته صحیح تربیت ورکوي چې ولو که نسوار دی د دې نه ځان وساتئ ځکه دا د نشو ابتدا ده نسوار شروع شي سګرټ او چرس سړی مخکې